أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم. درود شریف وائے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرام اور ددی مجلس حاضرین مسلمانان ورونو، ډیره مبارک مجلس ته ډیره برکتی اجتماع ده چې نن د الله د عظیم کتاب د قرآن شریف د تفسیر او د ترجمه د ختم پروګرام او اجتماع. تاسو ډیر خوش قسمت یې، تاسو ډیر بختور یې، په تاسو د خدای ډیر لوی کرم دی چې تاسو په دې جمعات کې د الله د عظیم کتاب او د الله د عظیم کلام قرآن شریف د تفسیر ختم وشو. او بیا ختم درته چا وکړو، یو ډېر ښکلی نوجوان عالم دین، خشته عالم دی او نوجوان عالم دی او زمونږ د دارالعلوم نعمانیه سره نسبت دی، دارالعلوم جامعه نعمانیه عثمانزی. او افسوس دا چې پښتو معذور دی غریب، لیکن الله چې غواړي کنه، الله د ډېرو نابینا وړاندو نم د دین او د قرآن کار اخیستی دی. تاسو ته پته ده ډېر په سترګو وړاندې دي او نابینا دي، او الله دې د قرآن ډېر بې خدمت اخیستی دی او ډېر معذوره خلکو نه الله د قرآن خدمت اخیستی دی. دې غریب پښتو معذوره دی. تاسو ګورئ چې څومره نن پښتو معذوره دي، نو نن هغوی په بازارونو کې ګرځي او سوالونه کوي، نن هغوی په فوټپات باندې توخیږي او خلکو ته لاس نیولي او سوال کوي. او دې بچي ته خدای پاک علم ورکړه، په زړه کې د علم شوق، په دې معذوره وجود په سیکل باندې په کرسی باندې ملګرو به دیکې ورکولي، اوچتاو به او علم یې د اول نه آخره پورې خلاص که، همت یې ونه بایله. بهادر انسان دی، قسم زما په مزاج کې چاپلوسی نشته، خو زه حقیقت خبره کوم او تاسو له ترغیب درکوم چې دا بهادر انسان دی. ده کې ایمانی جذبه ده، ده کې یو ایمانی غیرت دی او ده کې یو جذبه ده، جذبه او د هغې جذبې په برکت دی خدای عالم کو. او بیا هم علم پرې نه ښود، د علم د نشر اشاعت او د درس و تدریس سلسله جاري ساتلې ده. اوس د احادیثو کتابونه هم لولئ په مختلفو مدرسو کې او بلا شاګردانې دي، او هغې سره دا د راځي ستاسو په دې جومات کې د قرآن شریف تفسیر هم ختم کړو. دا جذبه غواړي نو ډېر عالمان قابلان عالمان، لیکن چې فارغ شوي دي نو انارسته دي، چا دکانداری کړې ده د علم خدمت پاتې شو، څوک لګیا دي زمینداری شروع کړې ده، چا تجارت شروع کړې ده، چا سکول ته او کالج ته تللي دي، څوک ورسره کوي د دین خدمت او څوک ورسره نه کوي. هغه علم تیر شو، شاړ شو شاړ، هغه 8 کاله 9 کاله خواري اصله، او څوک اسې په جوماتونو کې پراته دي د علم خدمت د دین چې څه ورته خدمت وایي هغه یې ونه کړ. لیکن دا وګوره پښتو معذور دی، معذور، خو دا مخکې نه یې په زړه کې د قرآن او د دین د خدمت جذبه پرته وه، نو علم یې حاصل دی. اوس لګیا دی هغه علم مخلوق ته رسوي هم، قسم دی د ډېرو روغو نه او د ډېرو منډو وهونکو نه د خدای پرید به انشاءالله دله به خدای لویه مرتبه ورکوي. دا نن تاسو چې دا دومره مخلوق راغونډ او دا جومات ډک دی او په لارو کې هم خلک ولاړ دی، دا رده د برکت نه کوي. دا خو چې استاد را پاسې عالم او شاګردانو ته وي راځئ قرآن شریف دته په ترجمه کې شاګردان ورته کښېني، کمال خو د استاد دی.
نو اللہ دے دا محترم رو جناب حضرت مولانا عزیز الرحمن سے حفظہ اللہ تعالی اور آپ عمر کے برکت پیدا کی او دا ټول درسونه دے اللہ قبول کی اللہ دے ولا مزید توفیق ورکی او دا ترجمه و تفسیر کے دا خلاص کا سره د خپل شاگردانو دے ولا خدای دا قبول کی او اللہ دے روح صحت و عافیت نصیب رو آخری دو سورتونه پاتی دی علماء کرام خود تشریف فرما دی ستاسو دی جمعات خطیب صاحب و امام صاحب مولانا اکرام الدین صاحب او زمون دا دارالعلوم حق نعمانیه جامع نعمانیه محتمم صاحب حضرت مولانا مفتی محمد حسن جان صاحب دی دمجوهم او زمون دا گران قدر مشر عالم حضرت مولانا احمد علی جان صاحب خطیب زمانہ رحمت اللہ علیہ دا اغیب برخوردار حضرت مولانا حسین علی جان صاحب اغیب تشریف فرما دی مولانا حضرت مولانا اعظم جان سے بودا سے نون علماء لیکن ددی خواہش تے نظرتا ددی دو صورتوں مختصر ترجمہ کو زما دا عوام کو مجلس کے اگر طالبان و خبری نہیں خواہی باقی عام رونا پوئی گبنا نو دا طالبان و آغا خبری دا صرف و دا نحو و دا بلاغت و دا ربط و دا کسی پکی نکو بس ددی دوارو صورتوں پختو کے مختصر ترجمہ دتا کو او د دې دو سورتونو سب بعضی ضروری خبری دی بدتاو اگر تفصیلی تفسیر نشم کول وی بام نشه تاسو رونو دا دو سورتونه دی الله پاک قرآن شریف په دې دو سورتونو ختم کړي عالمان خو ربط بیانای او پربط کې دا علماء مذاهب د متقدمین او متأخرین ذکر کوي خدا غي ضرورت نه محسوسو معوذتین وتاوي معوذ د اسم فاعل صيغه بچکیدون کی بچکون کی تاوی او لنبی تا صورت فلق وی سبا فلق سبا تاوی دویم تا صورت الناس وی ناس پی جنے انسان تا دوارا سنگ نازل شو حضور پاک مبارک لا پا مکہ مکرمہ کے علماء اختلاف لری سو کوئی دا مکی رے سو کوئی مدنی دی سو کیولا ترجیح ورکی سو بلنا حضور تا تطبیقی صورت وی حضور پاک پا مکہ مکرمہ کیو یوزل حضرت جبریل علیہ السلام تا شکایت ہوتا وی ان عفریتا من الجن یکیدونی یو سرکش پیرید و ما تسکیمون سازشون جوڑا سنگی دا پیغمبر مبارک پہ انسانانو کی دشمنان دارنگی پا پیریانو کی دشمنان انسانانو کم کافران او پا پیریانو کم کافران انسانانو کم دیر خلقو پا حضور پاک ایمان روڑا او پا پیریانو کم بعض پیریانو پا حضور پاک ایمان روڑا انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الى رشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا دا دا عراق پیریانو او پا بدن نخلقے تمکی مکرمی پخواکے حضور پاک بازار دا عکاس تا تا سار منزے کاؤ دوی قرآن وورے دو پا پیغمبر علیہ السلام ایمان روڑا نو یو سرکش پیری دی او ما تا سکیم سازش جوڑا سکیم سازش ستا ہوئی پا پتا طریقہ چاہتا ضرر رسو نو حضور پاک جبریل علیہ السلام تا چی داؤں ہوئی او فرمائے نو جبریل علیہ السلام اللہ پاک للا نو دا دوارا صورتو نیراؤں دو خبرو تے اشارت تے یا دا دوارا صورتو نلولا دا سرکش پیریانو دا سکیمونو سازشونو دم شو دا غین بد خدای محفوظ ساتی او دویم دا دی معنی مفہوم سدی پا اللہ اعتماد کو اللہ کا توجہ کوا بس اللہ بد سرکش پیریانو دا سکیمو سازش دا محفوظ ساتی بیا کہ حضور پاک مدینہ منو دا غید دم شو بیا کہ حضور پاک مبارک مدینہ منوری تا تشریف یاؤ پس سن 7 ہجری محرم کے خیبر فتح خیبر دا مدینہ منورے نا 160 یا 170 کلومیٹر لرے علاقہ دا یہودیان و گڑو دور تتلے یو زور خیبر دے خیبر قدیم ہوتا ہوئی اول خیبر ہوتا ہوئی اگئی کے دا اگا قلاغانے اس سمجھتا دا یہودیان خصوصاً حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کما خلافت کڑے ہوئی وہ سب موجود دی او دا یہودیانو دا زمانے ازول کلچر تہذیب اگی برقرار ساتلے دے نشتا یو نیو خیبر دے
هغې ته یې موټروی جوړه کړې ده د هغې نه یو 2 کیلومیټره بل طرف ته نوې سیټي هغوی جوړه کړې نیو خیبر ورته وایي خیبر جدید نو خیبر فتح شو دا یهودیان د مسلمانانو ازلی دشمنان نو دی یهودیانو په مدینه منوره کې یو منافق لبیدی نوم د پلار نوم یې اعصم او مدینه منوره کې یو قبیله و بنو زریق په هغې کې اوسېدل هغه له پیسې ورکړې دنانیر اشرفی وی ته په حضور پاک جادو کا هغه هم جادوګر و لوڼه هم جادوګر نو منافق وی دیتا چې په خوله مسلمان او په زړه کې کافر ذکر حیران شم خدایا تم د نفاق نه وساته دا هغه زمانې منافقینو به حضور پاک پسې منظم کاوه اوس هم منافقین شته چې دا کوم سړی د خولې نه کله کله د دین خلاف ګډې وډې وځي او د شریعت خلاف ګډې وډې وځي او د پیغمبر او د قرآن خلاف کله ګډې وډې وځي او د اسلامی احکاماتو خلاف کوي کله 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 پردې پورې ټوکې او خنداګانې کوي پرده خو په قرآن ثابت ده او کله نکاح پورې خنداګانې کوي نکاح خو په قرآن ثابت ده او کله د ښځو په حقوقو خبرې کوي چې د ښځو حق په شریعت کې نشته نو ته په قرآن اعتراض کوې نو زما وروڼو دا ګورې منافقین دي خلک وایي مونځ خو کوي مړه ته ورته منافق وایي مونځ خو عبدالله ابن ابی هم کوه هغه به جهاد هم کوه باقاعده حضور پاک له جهاد او سره جهاد ته تللی دی یو جهاد کې نه وی لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل حضور پاک به مونځ کوه جهادونه به کول او په پیغمبر مبارک دون اعتماد چې خپل دوی ته وصیت وکړو وی چې زه مړ شم ماله به د حضور پاک کمیس راوړی ما به پکې خاخې او ما باندې به جنازم رسول الله مبارک کوي دون اعتماد دی خو دړنې پیغمبر نه دی منلی دړنې د دین ترقي نه ده منلی نورونو دا وپېژنئ چې اوس هم څوک په خولې کلمه به موي زکات به م ورکوي حج به م کوي او مونځ به م کوي او ګټه ګیره به م پرېښي خو چې دړنه یې دین نی منلی د دین خلاف به د خولې نه خبرې راوځي د قرآن د احکاماتو خلاف به د خولې نه کله کله ګند راوځي او د پیغمبر په حدیثو کې به کله کله نکته چینی راوباسي او مسلمانان به د قرآن او د سنت نه بدرهه کوي دا د منافقینو کردار دی نو هغې لبید ابن اعصم منافق له اشرفی ورکړې او ته په پیغمبر علیه السلام جادو کا نو هغه په څه طریقه د حضور پاک د سر مبارک ویښته را پیدا کړ او زما خادم دی او هغه ته څوک وایي چې د دره سر ویښته راوړه نو پیدا کولی شي ماله به سر خورئ یا ماله به سر ګومنځئ نو ماله هغه ویښته دې پیدا کولی شي نو د حضور پاک د سر مبارک ویښتې پیدا کړل او هغه ګومنځ چې رسول الله مبارک به په سر ګومنځاو دا هغې ګومنځ یې غاښیم په څه طریقه پیدا کړل نو په هغې یې په پیغمبر علیه السلام جادو هغې ویښتو مبارکو له 11 غوټې ورکړې او د هغه ګومنځ یې غاښیم پکې واچول او د ګنډلو ستنې هم پکې ومنډلې او په دې کجورو کې 2 قسمه کجورې یو نر کجوري او یو ښځې وي د نر کجورې په دې سر کې دا غونچک چې پکې بند دي دا یو پوزکې غوندي په دې کجورې په سر کې هغې ته تاو کړ او د شمع موم یې ته تاو کړل او د پیغمبر علیه السلام په شکل یو ګوډاګی یې جوړ کړ او په مدینه منوره کې یو کوی بیرزي اروان مشهور یو څو کویانو په مدینه شریفه کې د هغې کوی څوک ویښ یادی او څوک وایي دا کوی د پاسه تیږه پرتی پخوا دا کویانو تیږه به پې بره پرته او خلکو پې بورقې خونه د هغه تیږې لاندې دا جادو خښ نو په حضور پاک مبارک د سحر اثر شروع شو داسې کټ ته یې نه غورځولی خو یو کار به یې کړی او یېر به یې وایي دا مې جوړ نه دی کړی او یو کار به یې نو کړی او یېر به یې وایي دا مې جوړ کړی دی نور دې وخت کې خپل منځونه هم کړي دي او خپل روجې هم نیولي دي او خپل درسونه هم کړي دي او خپل جهادونه هم دې دوران کې تللی دی خو دا اثر پې و څوک 40 او څوک 2 میاشتې او څوک کال یادوي بهر کیف دا اثر په حضور پاک و یو کار به نو کړی او عایشې بیبي ته یې وجود مې ګنډلې ګنډلې دی دروند دروند دی انخطې انخطې دی نو یو ځل ودو
بخاری شریف کی حدیث تے نو چې را پاسې ده نو عائشی بی بی ته فرمایي وی عائشی وی ما د خدای پاک د خپلې بیمارۍ علاج راکړي دو فرشتې رانې یو مې سر ته کېناست او یو مې خپو ته کېناست یو جبریل علیہ السلام او یو میکائیل علیہ السلام نو دا یو فرشتہ د بل نه تپوس کوي ما هذا الرجل په دې سړي څه شوي دي ابل وته مطبوب سحر په شوی مسحور من طبه دا سحر په چا کړی ودا لبید بل روایت کې راځي دا غلو یو په شریک کې کړی وی پس کې کړی وی په دې سر مبارک وختاو د ګمنځ غاخیو ستنې د ګندلو دا وی کوم ځای دا جادو خاص کړی دی وی دا په بیر زیروان پی پاغتی ګلان نو د پیغمبر خوب وحی وی زمون خوب بل شانه او د پیغمبرانو خوب بل شانه تنام اعینهم ولا ینام قلوبهم دا غسترګي او دی او غړې بیدار نو حضور پاک کے پاس د عائشہ بی بی ته ټوله قصه نو هغه ویلا لا صحابه بوتل اجازوی راوست چې جادوی راوست نو اوخته هغه مو او دا ګندل واستنه هغه د ګمن د غاخې ته وګورځه رونو وختله چې سو ګټه ورکه سو ګورې نشي سپړل هغه ته نوک ناړه میږي نو څنګه به سپړل نو تبل شي اړه میږي نو چې رسول الله مبارک بیا آیت وی قل اعوذ برب الفلق او چوف پکړي نو ګټه بکولا شي من شر ما خلق چوف پکړي ګټه بکولا شي نو دا یولس ګټه وی او د دواړو سوراتونو آیتونو اتفاقا یولس دي نو یولس واړه ګټه کولا شي نو واپس راغی نو بی بی عائشہ ته فرمایي وی عائشہ داسې شوم لکه چا چې څوک تړلې او پرې نه دي وجود نسبت وی عائشہ کا غوی دی لیدلې وی کم کې چې دا جادو خاخو وی او به داسې صحاب بین کا او ټینګې وی لکه نکری دي چې بنده خوشتي او د کوي په غاړه چې کم باغ کاغه باغ دی لیدلې وی د باغ دا سرونه ډېر سپیره وسخه کأن رؤوسها رؤوس الشیاطین عرب د بد شکل شي تشبیه د شیطان سره ور کوي ښه شکلونه د کوي د غاړې د غبټو د دې علماء معلومي چې د سحر او د جادو اثر دا په نباتات او په جمادات هم وري کوي ډېر خطرناک شی دی سحر چې چا باندې اوشي پکور کې چې پچاو شو غلم zarar دی او دا هغه په گاونډیانو او پرشتہ دارانو دا غي اثر ورځيږي او پټول کور باندې دا غي اثر ورځيږي جادو ډېر خطرناک شی دی جادوګر د خدای دشمن دی جادو کا سړی زده کوي او الفاظ د شریعت مطابق خراب ني او دې له زده کوي چې د پر جادو علاج وکم نو علماء دې ته مباح وایي خیر او که جادو څوک زده کوي دې له چې د په پیسې ګټم او د مسلمانانو په میاس کې او پروانه راولم نو ګټه ګناه کبیره ده د ډیرو ګناهونو مجموعه ده او که جادوګر جادو په داسې الفاظو کې چې هغه کفري الفاظ دي نو بیا کفر دی ګوره په یو موقع حضور پاک فرمای اقتل الساحر به ساحر مړ کې معلمان وی مطلق جادوگر بنا واجنه خو چې کم جادوگر دی چې فساد خوري او یا کم جادوگر داسې چې هغه کفري الفاظ استعمالي نو دا بیا هم تبا نه وجنه بادشاہ او قاضي به وجنه تعذيرا حدنا خطرناک شی دی سحر په حضور پاک شی په قران ثابت دی د هاروت او د ماروت په واقع بعض زمون عالمان وی په حضور پاک جادو نه دی شوی یو دلیل شته وی د مکی مشرکان او حضور صحابو له پیغور ورکاو ان تتبعون الا رجلا مسحورا یعنی تاسو مشرک جادو شوی دی تاسو خدا هغه چا تابعداري کوي تاسو خدا هغه چا تابعداري کوي چې پاغه جادو شوی نو که په پیغمبر مبارک جادو شوی خدای پیغور کو ټیک شوی دمارونو دا د بخاری حدیث ته چې جادو پېښه دا د مسلم شریف حدیث ته چې جادو پېښه ان لله و انا الیه راجعون بجلی چلانا چې سبا وای
په سنت عمل وکړو ښا دې کې اجر چې بجلی لاړه شي سبا وایو او چې راشي سبا وایو الحمدلله په دې سنت عمل کوي خرو کور ته چې نه نو دې قدم دنه کوي و بسم الله الرحمن الرحیم او د کور دروازه چې بندوي و بسم الله الرحمن الرحیم او کور ته چې نه نو دې سلام اچوي ښا السلام علیکم ورحمت الله زمون پښتانه سلام نه چي ما یو ځل سلام اچوي وی په خذو به مون سلام اچوي مې ولې خدای د خدای بندگان نه دي سلام پیچا مون تما کو د خدای نه چې خدای به ماته وای چې بابا جی سلام علیکم نه سلام تا حق د چې ته په سلام واچ او چې بچو ته وګوره الحمدلله په دې الله خوشالي او بچس کې بسم الله او چې اوس کې الحمدلله یو یو ټکی کې په سنت او عمل دی او په دې الله او رسول خوشاليږي او په دې کې اجر او ثواب شته بهر کې خبره مې دې پورې کوله چې هغه وی کې په حضور پاک جادو چې خدای خبره ټیک شوه دا غي پیغام نه جادو شوه پړېرو کتابونو کې دا حدیث د حضور پاک دا پډېرو زیاتو کتابونو کې نقل شوه او د مختلفو صحابهونو نقل دی جواز بخاری کې نه دی دا پیغور په مکه کې ورکړی شوی دی د دې سحر نه ډېر مخکې هغه وخت په سحر نو شوی پیغور غلط رستو جادو شوی او یادا چې هغې به مشهور د مجنون په معنا رشته چې ستاسو مشر لیونی دی بعضې سحر د سړي نه لیونی جوړوي اوله وسم کې یو سړی ته ستا مشر بیمار دی دا هیڅ پیغور نه ده مشران خو بیماران کېدي شي پیغور دا دی چې ستا مشر لیونی دی ستا مشر ګډې وډې وایي ستا مشر شاعر دی مړه شاعران خو مبالغې کوي ستا مشر خو کاهن دی اخو کهانت والا خو دروغ وایي نو دا پیغورونه دي او که ته وایې چې ستا مشر بیمار شوی دی چا پې جادو کړی دا هیڅ پیغور نه دی دا په حضور پاک جادو شوی نو چراغ عائشې صدیقې ته دا ټول الوي وی خدای پاک می وجود داسې کولاو کو لکه چې چا څوک تړلې پرې نه دي او تاسو وای وی دا الله رسوله دې خلکو له سزا نه ورکې لک تحقیق به وکړو کنه چې چا دا کار کړی دی چې سزا ولا ورکو حضور پاک له خدای پاک ډېر ښکلي خوی ورکړی وی عائشې زه اسم خدای پاک جوړ کړم نو د الله مخلوق ته ولې ضرر ورسو منافقینو سره به ډېره ګزاره کړو معاف کړه دغه خلک نو دا د سحر او د کوډې او د جادو دم شو زمارو یقین ساتئ په دې صورتونو دا چې تاسو کله موده کېږئ دا دواړه وایئ دا دم درته ښیي چې موده کېږئ قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس وایئ او بعض علما وایي چې حضور پاک به سره قل یا ایها الکافرون او سوره اخلاص سم وایي معوذتین او معوذات تقریبا پکې هم داخل الکه دا در باندې زوتوم ښه قل یا ایها الکافرون انا قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دا چې ود کېږي دا وایي او یو حدیث کې د آیت الکرسی فضیلت هم راغلی چې هغه د پیریانو او د شیطانانو دم دی نو امر سره مرګري کوي نو آیت الکرسی او دا سلور سورتونه وایي پلاسونو چوف کوي او چې کوم ځای تملاس رسیږي په وجود راکاږي حضور پاک په همدغه سکول عائشه بی فرمایي چې کله اخیری بیمار شو نو دا صورتونه به ما وي ډېره هوښیاره وه نو ما به د حضور پاک په لاس چوپ کول په خپل لاس نه مې زما د لاس نه د حضور پاک لاس ډېر مبارک دی نو د هغه لاس مې په هغوی راښکه نو چې کله موده کېږي د بل حدیث په رڼا کې ما آیت الکرسي مسله ملګرې کړه او دا قل یا ایها الکافرون قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس الکه یاد به کنه دا په لاسونو چوپ کوي په ټول وجود راکاږي د شیطان نه بخلاص یې د پیریانو نه بخلاص یې او د سکیمرو سازشیانو د سکیمونو نه به خلاص یې او که په دې شوه مړ شوې نیغ به جنت ته ځئ د آیت الکرسي دا هم فضیلت دین څومره رڼا ده رڼا او موږ ته فایده نه
او زه راته د ځان هم یو ټکی وی چې پاسې نو هم دا درس دا وایه دا د مشرانو د طرف نه دی چې کله پاسې هم دا وایه په لاسونو چوف کوئ په ځان راکاږي نو خلک وایي په ما کوډه ده کله یو کوډګر عامل پسې ګرځي کله په بل عامل پسې ټیک ده بعضې عاملین شته هغه د دې علاجونه کوي لیکن د ټولو نه بهترین دم هغه دی چې الله رسول الله مبارک ته ښوولی دی خو عقیده مضبوطه که پکا یقین چې ورته وایي کله که یقین انشاءالله هېڅ نقصان او تکلیف به درته نه که خیر یاده شو خبر او دم خو ثابت دی که یو قوم د معتزله ورته وایي هغوی دمونه نه مني او په دې کراچۍ کې یو کس دی د هغه بلا شاګردان دي او مریدان دي او دوستان دي هغوی هم دمونه نه مني او بلکې دم ته دونه تیز تللی دي چې شرک ورته وایي هلکه دا ولې دا د اوسنۍ خبره نه ده او نه د دې خلکو نوې تحقیق دی دا د معتزله سوچ دی هغوی وي دمونه نشته او کتابونو کې دلایل هم راوړي تاسو پوهیو د هغوی یو دلیل دا دی وی حضور پاک فرمایي چې 80,000 کسان به بغیر حساب او بغیر کتابه جنت ته ځي د دې امت ابا سوکی هم الذین دا با کسان دی لا یکتوون چې هغوی به دا سب علاج نه کوي پخوا به داغونه ورکول نن سبا دا ډریپونه خېجئ دا د کینسر دپاره دا مې علاج بالکئی دی یا د اور باندې بعضې وخت وجود د ټکور ورکوي څه ورته وي هلکه دا ټکورونه چې ورکوي نه دا مشین باندې املا له ټکور ورکوي څه شی ورته وي او فیزیوتراپی شوه او یا بعضې به مشین په ذریعه باندې ګرموالي هیټ ورکوي فیزیوتراپی شوه او یا بعضې د کینسر مریض دی یو قسم خاص ګریپونه خېجئ هغه هم هغه ځای له هغه د اور ذرات دي ایټمي ذرات هغه بیماري پې ختموي او پخوا به داغ ورکاو هم لا یکتوون نو دا علاج به نه کوي ولا یسترقون دمونو پسې به نه ګرځي طلب د دم یو پسې ګرځي په ما دم بل پسې په ما دم دا به نه کوي وعلى ربهم یتوکلون په خدای به بروسه کوي وی وګوره پیغمبر وایي چې هغه 80,000 کسان چې جنت ته بې حسابه ځي هغوی به دمونو پسې نه ګرځي نو تاسو دمونو پسې ګرځئ او یو حدیث شریف د حضور پاک بل هم وایي من استرقى فقط برئ من التوکل چې چا دم پسې وګرځېد په ما دم واچوه دم په خدای توکل نشته په دم یې توکل د مارونو ته تاسو پوهیو لاول خو ته دا ویما چې دم رسول الله مبارک اچولی د حضور پاک نه لوی متوکل بل څوک نه په خپل نوسو حسن او حسین دمونه اچولی دواړه بچي ځان ته رانږدې کړل دی ډېر خوښ اعیذکما بکلمات الله التامه من شر كل شيء وهام وعين لامه او کما قال او چوف کل او یہ بچی په دې دم به ابراهیم علیه السلام خپل زامن اسماعیل او اسحاق دواړه دمون ګوره حضور پاک هم دم اچولی او پته ولګي چې ابراهیم علیه السلام هم په خپلو زامنو اسحاق علیه السلام او اسماعیل علیه السلام دمونه اچولی او رسول الله مبارک ته چې مریض براغې څه چل به یې وکړو خپلې لاړې مبارکې وې راواغېستې او د مدینې په خاوره به یې راښکې او د مریض په تندي به یې راښکه بسم الله تربة ارضنا بریقة بعضنا لیشفی سقیمنا باذن ربنا خاوره د مدینې او زما لاړه او د مریض په تندي راکاږم چې شفا ورکړي او څوک به شفا ورکوي لږ شوق سره ووایه نور شوق سره ووایه الله مبارک یو ځل جبریل علیه السلام راغی حضور علیه السلام ته یا تشتکی بیماری وی نعم او وی الا ارقیک دم در باندې ناچو وی ولې نه واچوه نو جبریل علیه السلام په حضور پاک دم اچوي بسم الله ارقیک من کل داء یؤذیک الله یشفیک دا الله په نوم دې دمو د هر مرض نه چې تا ته تکلیف درکوي دمو او شفا به څوک درکوي الله عجیبه دا ده چې جبریل علیه السلام دم په حضور پاک اچولی دی او حضور پاک په خپلو نوسو اچولی دی او ابراهیم علیه السلام په خپلو زامنو اچولی دی نو چې ته وایې چې دم څوک چې توکل پکې نشته نو پیغمبر کې هم توکل نشته عیاذا بالله جبریل کې هم نشته
ابراهیم علیہ السلام کی نشتا نو دا سوار لسم صدے بابا جی پتا کی توکل رہا حضرت علی سے وہی سترگی خوب میں پا خیبر کے رسول اللہ مبارک یو قلا نفت کے دلا ویسار با جنڈا کا چالا ورکم یحبه اللہ ورسولہ یحبه اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ اگا چالا با جنڈا ورکم کہ دا خدای رسول سرمین دا دا خدای رسول اگا سرمین نو صحابہ ارجاوی چے مال راکی وی این علی ابن ابی طالب علی سشو وی سیب سرگی خوگ دی سرگی خوگ دی وی آواز کیا ماتا نو رے وستا نو جنڈے ورکوی لرش او پسترگی ولا چوف واچا و دم او نفسا لاری و سر توکلے علی صاحب وی دا سے مسترگی جوڑے شوی لکا چاڑو خوب شوی نی یو بل صحابی دی عبداللہ ابن عتیق دا پوڑون را پروتو پا خیبر کی او کافر وجل او پندے ماتا شوی وا پندے چی ماتا شنن سبا و خلق سے لگی لکا راڈونا وطا لگی بل استرم ندرانا پریشن او دا حضور پاک لرا گئی او نبی علیہ السلام پہ واللہ اس کے خودو چوفے ہوکا او اسوی کانی لم اشتک ہاں قطو ویدا سے جوڑ چم لکا جیڑو تکلیف پی نہیں رانا نو دا ہو کتاب الطب والرقا پا بخاری کے او پا نورو کتابونو کے نو تسکوے کے دم نشتا نو دا حدیث پا دے مانا دے پویو جسو کوئی چاویا ذرا کسان بنی تاغی دا مطلب چی دم با مؤثر حقیقی نگی توکل دیتا نوی چی دم ما چوا توکل دیتا وی چی دم وا چوا و عقیدہ دو ساتا چی دا دم جوڑول نکی پا دے دم کے اثر سوک پیدا گئی کتوے دم جوڑ کلم نو پا اللہ دے توکلو نو که پا دم دیو کر او کتوے چی پا دے دم کے شفا اللہ وا چولا نو توکل دے پچاو کر نتیجہ با اللہ تسپارے دا دم مؤثر حقیقی نہ دے دا دم سے او سبب دے تب استعمال کے او پا نتیجہ کے با بروسہ پا دم نہ کے پچاو کے حالکہ ڈاکٹر لچلار کے ڈاکٹر دا علاج کے نو ڈاکٹر دے جوڑے کہ خدای دے جوڑے او کہتے ہیں کہ ڈاکٹر جوڑ کلما نو دا استا پا اللہ توکلو نہ کہ ڈاکٹر دے جوڑ کہ ڈاکٹر جوڑول کی دا پخپل والی مری ڈوڑے تالا فیدہ نشی در کولے دا ڈوڑے نا وجود لفیدہ سوک ورکائی اللہ ورکائی وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ ضرر سوک رسا جواب راکے چاوک سروائی دا قیدے خبرہ او ضرر نرکون کی سوک دے نو دا دم با پہیس دا سبب استعمال ہے یہ دا یو سبب دے نتیجہ با پہ اللہ مرتب کئی کہ خدای غواری خود دا دم پا ذریعہ با میں اللہ جوڑ کی او کہ خدای انہ غواری نو بیا میں اللہ نہ جوڑے وہ دیکھیں خود کئی مراغ پیغمبر مبارک خود کئی علاجم کردے نو اگا حدیث کے راضی من استرقا چے سوک دم پس گر جو دم حقیقی مؤثر گنی کہ دا دم جوڑول کئی دا توکل نہ بری یو دویم دلیل امداد تاوے دی معتزلہ وی دم سشے دے وی دا خلی اوادا یو سڑی خواہ خوگی گی ہوتا ہے چوف وی دا خلی پا آوا کسا زور دے خیٹا کی در دے ہوتا ہے چوف دا خیٹے پا در کسا پا آوا کسا زور دے دا خواہ خوگی گی نیک بخت ڈاکٹر دا بود تو پوکی ورکے پوکی نا چی دا پکی ورتاو لگی ہم خودشتا که در تلر دا بید عقلی خبریں کر دا یو معتزلی ملو او دا اہل سنت والجماعت دے مولا سر دا بادشاہ پا دربار کی مناظرہ را دا اگا معتزلی مولا وطوئی دا اگا دلیلو نوی دا اگا جوابو نخوش نو معتزلی مولا ہوئی کہ دم خدا خلے اوادا پا اوا کسا زور دی چوف اگا مولا صاحب وطا غصش ایستا خورو خیو کنز خی بیزتک دا معتزلی مولا سترگیو پڑسے دے رنگی زیل شو بادشاہ دی بادشاہ سلامستا پا دربار کی زی بیدت اکلم دا خوستا بیدتی اکلا بادشاہ میں غصہ چھو کو تک تے کو تکلی ملا سیب توی سرمن دیو باسم وی والی سیب ویتا کنزل اپل زمان دربار سڑی دیو کنزل وی بادشاہ سلامستام کو تک تے کو تکلی رنگ دیو سرگی دیو پڑ سی دے دا غصین او دا دی ملا سیب ہم سرگی دا غصین او پڑ سی دے دا والی ویتا تا کنزلو نکل ویتا خو دا خلین آواتا تو خو پخپل بیچے اوا کسا نشتا اوا یوا زینی خواد یوا سرسی
الفاظ کتا د خلین یو کافر دی دا یو کالو او د خلین دا وتا په اخر وخت کې خدای را روانه دلته راوځي په خلی راشي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رښتیا وای په دې او هوا وته د او یو کالو کفر ختم شو کنه جو او یو سړی خدای تعالی طلاق او واده خلین راوځي نو خدای جدا کیږي کنه او چې مولا صاحب ورته وی تا قبول کړي او قبول دکړه په دې مہر او دی وی او قبول کړي مې او قبول کړي مې دا په دې دوه ټکو هوا پر دې خضر د خپل شو کنه جو هوا خدای आवाज پرې نشي نه دی هوا سره الفاظي دا الفاظ دلته منتنخ کاری د قیامت پر ورځ بخکاری هغه الفاظ چې تا چوف کړل په دې مساماتو کې وردن نشي چې وردن نشي نو دی وینې سره ګډ شي او د بیماری ځای له خدای پاک ورو رسي نو الله شفا ورکړي نو دم کې به دوه سیزونه یې کې ساته یو چې الفاظ د شریعت مطابق خراب نه نمبر 1 دویم بوای چې جوړون کې دم نه دی جوړون کې څوک دی الله دی او دریم انا عند ظن عبدي بي یقین بساته چې دا دم مال الله په شفا راکړي نو دمونه بالکل ثابت دي نو دا د سحر او د کوډې د پاره دم اوس یې راته مختصره ترجمه کو حضور پاک رب العالمین فرمایي خدا خطاب هغه ته دی په دې نصوصو کې پیغمبر علیه السلام ته خطابي او حکم عام قل او آیا اے محبوبا او دې داسې ویم قل او آیا اے د قرآن لستون کیا هر څوک چې او په هر زمانه کې چې اعوذ پناه نیسم برب الفلق برب د سبا د فلق خپل معنا فلق صفت مشبہ په معنا د مخلوق دی هغه خبره پکې نه کو ته لازمی معنا د سبا رب د سبا رب څه ته وایي هغه ذات ته وایي چې یو شی تدریجا کمال ته رسي بیزاوی دا معنا کړی رو رو په قدر قلار دا سبا چې رو خجل اول داسې دی فجر کاذب وته وی داسې پوګدو رانای او بیا پلان رانا شي او رو رو دا رانا خوريږي خلک ښکاری بیا ګاډي ډرایور بجلی مړی کی لایټونه مړ کی او خلک هم لایټونه مړ کی بیا مکمل رانا شي دې ته کم ذات وی رب الفلق د سبا رب نو طالبان وی چې الله خو یوازې د سبا رب نه دی د مازدیګر بیګا زمانه مکان انسان د ټولو رب دی دا د سبا تخصیص ونه کوي نو زمون کتابونو کې لیکي وې دې کې اشارت دیتا رسول الله مبارک ته چې د پیریانو د سکیمونو تیار به خدای لري کی د امن رڼا به خدای را د سحر کوډ تیار به خدای لري کی د روح صحت رڼا براولي او د امت نه د کفر او د گمراهه او د شرکیات تیار خدای ختم کی او د ایمان او د هدایت رڼا براشي صحیح ضرورت یو بل تکي ویم سبا کې د خدای ډېر لوی قدرت ته اشارت ده سبا کې موسمونه بدل شي د شپې یو شان موسمي او د ورځې بل شان موسمي دا دومره موسمونه بدلول دا زموږ کار نه دا د چا کار دی سبا کې کائناتو کې غټ انقلاب راغی پورا تیارې ختم شو چې دې په بجلو نشه ختموله او رڼا او په سبا کې بعض حیوانات د شپې روزي د سبا پرانا کې ودشي او بعضې د شپې ودي د سبا پرانا کې راویښ شي او په دې اونو بوټو کې لوی انقلاب راشي دا اونې د شپې په تیاره کې اکسیجن ځان ته راکوي کاربن ډای اکساید پریدي او چې نور راوخیږي رڼا شي نو بیا الوړی شي بیا اکسیجن پریدي او دا بل ګیس ځان ته راکوي دومره لوی په کائناتو کې انقلاب موسم بدل شو حیوانات اونو بوټو کې دا د خدای ډېر لوی قدرت دی دا ډېر لوی د قدرت مالک ته سوی رب الفلق قسم دې د الله ډېر لوی قدرت دی هر وخت کې الله ته سر په سجود اوسېږي چې الله تعالی ډېر لوی طاقت او قدرت په دې ذات پناه نیسم او بعض عالمان وایي چې د سبا تخصیص په دې وجه کې چې دا مبارک وخت سار وختي لمانو تاسو خو اکثر تاجران هم یا دکانداران هم یا نو سار وختي خپل کاروبار لپاسه ما ډېر خلک تاسو کې چې کاروبار کې برکت نشتا مای برکت ځکه نشتا چې ته په سنت عمل نه کې حضور پاک یو دعا کړې ده اللهم بارک لامتی فی بکورها خدای زما امت په هغه کارونو کې برکت واچي جو صبح سویرے کرتے ہیں سار چې کوي نو زمون خلک عموما سار وختي ودي منظم نه کوي
سار مانزل پاسے گورے یسوک سار مانزل نہ پاسے حضور پاک فرمائی ویدا غسڑی دی بال شیطانو پی وزنے ہوئی شیطان والا پا گوگونو کی متیازی کرے او د باندې شیطان جادو کړی دی دلته راځي تارونه راوړي او هغې له غوټې ورکوي علیک لیل طویل فرقد نو تاسو ټول ملګرو ته ګورې زما خبرې اصلاحي وي ښه خفه کېږئ ما ټول ملګري سار وختي پاسئ ښه او بچیم سار وختي پاسوئ قسم دې ستاسو ژوند کې هم برکتي د بچو ژوند کې هم برکتي او وختي دکان کھولاوا ہے رضا خان لالا پشاد 10 بجے رضا قصہ بیا اخلاص ہے گورے وقتی چھے دکان کھولاوی سونا برکتی پچھے ہوتی وقتی پاس ہے او وقتی دکان کھولاوا ہے نو چھے وقتی دکان کھولاوا ہے قسم دے گورے ماتا قسمیاں ہوئی دا حضور پاک خبر رشتو نہیں دا و دکان او کاروبار کی من برکت او کہ 10 بجے یا 9 بجے دکان کھولاوی او سارو دے پیسہ باو گٹے برکت پا پکی نہیں خوشحال با پکی نہیں پسولو بدن یو خواب الخوا تختی نو سبا وقت برکتی دے ذکر پہ اللہ تا تا وی پناو نسا من شر ما خلق دا کل مخلوق دا شر نا پناو نسم دینا معلوم دا شو چی دا طول مخلوق شر دا چا قبض قدرت جوی جواب را کے او بچکئی برتے سوت چی کلب تکلیف راگے اللہ تا رجوع کوا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبه امر فضع الى الصلاة پیغمبر مبارک تا چی با تکلیف پیخ شو فوراً بمانزلت ممکن تکلیف پیخ شی چگی جڑاگانی شروع کو اللہ تا جڑاو کا راشد ورکاتا نفل توبے لاولو کا ولی کی دیشی پا گناہ خدینے ولی فوراں توبہ و باسا اللہ تا سجدہ لگاو او دوا چی یا اللہ تکلیف راوستون کمتے و لرکون کمتے پروردگانا مانا تکلیف لرکا خدای تا رجوع کا من مسلمانان یو شکر دے کہ دا تکلیف وقت کے زمن دا تندے چاہتا لگی بودتا نلگی خواہ بودتا نلگی چاہتا لگی اللہ تا او چگہ با پیر بابا و کاکا صاحب تنوے چاہتا بچگہ میں اللہ تا بچگہ تکلیف راوستون کم اللہ دے ولرکون کم اللہ فوراً یو سو کارا کوئے در تجربے پا بنیاد دے او دا حدیث پر آناکے میں کہ بیماری و تکلیف سے در تاو رسے دل اونا پخوا خوڑن خلق گزر بے مولیان طالبان نا وصل ختم بے ہوکو دا سے بے کل کنا اس وقت نہ کہے دا شے ختم دا ٹھیک شوا لیکن سکاوا یو اللہ تاو جاڑا توبہ و باسا دویم کہ وسط کی کہ کور کے دا قرآن شریف ختم ہو پخپلے ہو دریم علاجموں کے علاجم سنت دے او سلور صدقہ ورکا لگا صدقہ ورکا وخام خاص صدقہ ورکے دا اللہ دا رضا دا پارا مصیبت صدقہ ترد البلا حضور پاک فرمائی مصیبت ختمائی وجہ سنت عمل کرے او اللہ تا رجوع کرے صحابہ زمانہ کے آپریشن تھیٹر ہے دے داغی پا زمانہ کے میڈیکل کالجو ننو او دا سپیر کو میر کو کا گو سنا سر بخدای پاک ختمولا ولی بروسہ و اعتماد پچاو اللہ ضرور بروسہ اعتماد پا اللہ ختم شوی فوراً خدای تجاڑے اللہ قسم پا خدای پخپلو بندگانو میرا بانا دے دونا مور پخپل بچی ندا میرا بانا سونا چا اللہ پخپلو بندگانو میرا بانا ومن خدای تا رجوع نہ کر منظر کم ڈاکٹر ہو کم ٹک تا ڈاکٹر علاج سنت تے کیبا مسنون دے و حدیث و ثابت دے ورسرا صدقہ ورکا ورسرا اللہ تا وجاڑا جمعہ تلار سے دو رکاتا نفل ورکا اوکا خدای تا لگو سر بسجود کا بیماری خدای راولی او پداروں کی شفا من لا چاہیے پتہ لگے دا کہ دا کل مخلوق شر دا اللہ پا قبضہ قدرت کرے شر اگے ضرر تا ہوئی کہ انسان یا حیوان تے متاثری کے بذاتی کے بنواسطہ او پنانی سم من شر النفاسات دا شر دا غی نفسونو نا نفوس پا مقدر کو چی پوکی وی پا غٹو کے دا سحر علاج جزے کے تخصیص ہوگا او سو کوئی چی شیطانان تے مراد دی دا کاری غٹے پی پوکی ہوئیں ومن شر سنگا دی حاسد ومن شر النفاسات فی الوقت ومن شر غاسق نزا وقت غاسق ستا ہوئے دا تیاری ڈکا شپا عربوی غسقت العین اذا امتلأت من الدموع چسترگا دو خروڑا کشی او وقوب عرب داخلی دو توی وقبت دیکا چکل چرگا مخوکا پخورو کے دن نکی نو مانا دا چی تیار ڈکا شپا چی پا گٹ گٹ کے تیار وردن نشی دمون عالمان سوئی ڈکا شپا لیلون غاسقن چی تیار خورشی دا دے امان دا اللہ پا ذات مانے دے وقت کوڑگر کوڑا کئی دے وقت سکیمر سکیم کئی دے وقت دشمن سڑی تکینی دے وقت غلڈا کو روزی دے وقت بعض حیوانات روزی دا ڈینگی خودی وقت سر خوڑے روزی اللہ کا گوار دا ڈینگی نا امزان ساتے خواہ
دام دته وای دام ګورې حفظ ما تقدم کې د پیغمبر علیه السلام نه بعضې څیزونه ثابت دي نو د دې لږ احتیاط کوئ یو خو هر څوک په خپل کورونو کې سپریم کوئ او بل دا دی چې دا په صفا اوبو کې وی کېږي نو لوښي هم پټوئ او بل دا چې چاته ولګېده نو فورا د باندې مچردانې چوئ ځکه په هغه چې بل ماشي کېناسته هم ډینګي شو څونه چې پکېني ټول ډینګي شي هغه بیا اګې راوړي د دنیا بیا دا خو بلا بچي راوړي نو ټوله دنیا ډینګي شي نو احتیاط ښه شی دی ډېره دنیا په دې کې مبتلا مړی موږ د خدای نه لرې نو د الله عذابونه په مختلفو شکلونو کې را روان کله کورونا ده کله ډینګې دی خلک بربند ګرځي بربند ورشه وګوره وایي په لاهور او په پنډۍ کې نن بورقې نه میلاویږي د ښځو مې دی خو به بورقو پسې خندا کوله دی خو به وی پردې پورې خندا کوله او نن بورقې شاټ دي د یو ماشي د لاسه اوس په کورونو ورننوتې الله خپل قدرت ښیي دی مخلوق ته د احتیاط کوئ نو د شر د تیارې شپې نه چې خوره شي د دې نه به دې الله بچ کوي ومن شر حاسد پناه نیسم د شر د کینهګر نه اذا حسد چې کینه ښکاره کړي ښکاره کول دا چې پټوي د ده پړه کې خو ځان لړه خوري او چې ښکاره کړي نو بل ته ضرر رسوي چاته کنځل وکړي ټوپک کوتک راوړي د مارونو ګورې په دې هم ځان پوه کړئ چې حسد او کینه ډېر خطرناک جرم دی حسد څه ته وایي حسد دې ته وایي چې تا له خدای مال درکوزم دا مال دې ولې دی چې دا ستا خو نه وي د عزت دې ولې دی دا ښکلې ولې دا بچي دې ولې دي دې ته حسد وایي دا تمنا کول چې دا نعمت د ده ولې دی دا ډېر لوی جرم دی زما وروڼو دا ته په خدای اعتراض کې ځکه دا نعمتونه خو الله ورکړي دي تا ته عیاذا بالله خدای بې انصافه ښکاري چې دا دله نو پکار خدای راته عیاذا بالله ناپویه ښکاري کمبخته خدای ظالم خو نه دی حسد یو حدیث کې راځي چې لیلة القدر په هغه خاص ټیم کې الله د هر چا دعا قبلوي خو د کینهګر دوا خدای هغه وخت هم نه قبلوي او یو حدیث کې راځي چې د عرفات په میدان کې دا ګناهګار هم خدای بخي الله وی دا ګناهګار هم ورسره وبخي د لرو لرو ځایونو نه راغلي دي خو چې د چا په زړه کې مسلمان سره حسد وي نو هغه په عرفات میدان کې هم نه بخي خدای دې د حسد نه وساتي نو بنا د کوډې او د جادو او د سکیم سازش په حسد ورنه کې ذکر دا مختصره ترجمه مې وکړه اوس د دویم صورت مختصره ترجمه درته کوم خو قل اوایا ای د قرآن لوستونکیا ای محبوبه یا ای د قرآن لوستونکیا هر څوک چې پاره زمانه کې چې اعوذ پناه نیسم برب الناس په رب د انسانان د دې ټولو انسانانو رب څوک دی الله د مور په ګېډه کې لاول نطفه وإن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا دا د انسان د تخلیق ټول اطوار الله دلته ذکر کوي مور ګېډه کې یو نطفه بیا علقه بیا مضغه بیا د مور په ګېډه کې نشونما شو خدای دنیا ته راولېږه څومره ښکلی شکل خدای را کړی دی ټول وایي الحمدلله او څومره ښکلې ورته الله تربیت ورکړه مزېدار الحمدلله بیا مسلمان رب الناس دې ځان ته وایي او که رب د مخلوق اخلي ذکر د خاص مراد دی نه هم ټیک دی زمونږ رب څوک دی دا رب لفظ ډېر خوږ دی ښه حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا تراغے نو خدای پاک تے چچغے والے کم صفتیں ذکر کرے ہوئے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین او حضرت نوح علیہ السلام تے اللہ تچغوی قوم نہ تنگ سوئی رب لا تذر على الارض من الكافرین دیا او ابراہیم علیہ السلام تے اللہ تچغوی نو پکم لفظ سره چغوي ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه رب سره چغوي او موسی عليه السلام چې کلا د مصر نلال مدین تا او دقه سي غریب به کسب سو کلا نو چاته چغوي ربي اني لما انزلت الي من خير فقير عيسى عليه السلام چې وای چې الله ته چغوي 50 سره وای پرب سره
کم دے کے آیت میں ربنا انزل علینا مائدة من السماء او بل دے کے موئی نو رب سر چغاوی او حضور پاک چی چغاوی رب العالمین تا نو پس سر ہوئی پر رب سر ہوئی قرآن شریف کی من لاوی دیرو پیغمبران واقعات ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین نو دا رب لفظ دیر بردست اللہ صفت دے مونږ ته پروردگار وای نو پرب د انسانانو د مخلوق پناه نسب تاسو چې دعا کوئ نو سو آئے یا رب یا رب یا رب اے زما رب واقعي زمونږ رب شته دی شکر دی ښا چې کله په سړي دا زړه درد راشي او دی اے رب زړه تسلي ورشي او طبرانی کی حدیث تی چې ته وایم چې ته یو ځل وې اے الله یا الله الله دون مهربان دی چې درې ځل आवाज درکې ولې بندا ولې بندا ولې بندا پر رب بیا نه جاړو محتاج یو ته چغانا وای یا رب ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب ربنا ظلمنا انفسنا رب لفظ استعمال ملک الناس پنانی سم پا بادشاہ دے انسانانو حقیقی بادشاہ سوچتے دا دنیا سے بادشاہ نن بادشاہ دے سبا جیل کے پروت اگا ذات تے پا دنیا بادشاہی دا پا آخر قبر کی بادشاہی دا او دا ټول مخلوق پا دا قیامت پر اللہ تسر نگونی پا اوچا و پشنا و پا اسمانون و پزمکو ما فوق السماوات ما تحت الارضین پا ارس بادشاہی دا چاہدا لمن الملک اليوم قیامت پر از باوازو کی بادشاہی نند چاہدا اس سوک بجواب ورنکی دا امریکی و دروس و پاکستان و انڈیا یو بادشاہ باوازو نکی بیابو للہ الواحد القہار دا بادشاہان و بادشاہ اللہ الہ الناس پنانی سم پا معبود دے انسانانو دا دے ٹول انسانیت معبود دے عبادت لائق سوکتے ہوئے ہیں شکر دے خواہ دل تڑیر خوشحال شم جب شکر دے چا خدا دا سر زمون تا تا لگی بل چاہتا نہ لگی دیر بد قسمت دے جی بوتانو تا سجدے کے اور دیر بد قسمت دے جی زیارتونو تا سجدے کے مخلوق تا سجدے کے سجدہ بچاتا کی گی دا تندے کے سو کے خالق تیغتا بپزمکہ لگی کہ اللہ نو پرانی سم من شر الوسواس کو مانا دا موسوس دے دا شر دا وسوسے چے ان کی نا الخناس چے پٹی دن کے دے الجوار الخنس الخنس رستو کی گئے او پٹی گئے دا شیطان دے حدیث کی راضی دلتا شیطان ناس دے او دے لتا گناہ ورچے دے شیطان تا وسواس ہوئی او دا چے بکا گناہ ورچے دے تا وسوسا ہوئی بل طرف تا فرشتہ ناستا دا ان للملک لمتا بقلب ابن آدم او تا نیکی ورچے او دا آغا القاء الخیر تا الہام ہوئی او فرشتے تا ملہم ہوئی تنوے یوڑ میں ودا کارو کبرد موی دا کارو دوڑو نا خونے اس بتوے کہ دا شیطان خدا مارو تا پٹ ناستے دا دنا بسنگ زان خلاص ہو ما دا خود پٹ ناستے لتا دی برانا بسنگ زان خلاص ہو چی دشمن دے خکاری داز با پیو کیو بے نیسیو بیڑا بے تو سارا بسکو ما نو اللہ وی نگورے دا مانوم والا نو دی پٹی کی تختی انکینا شکید شیطان کانا دعائی پا بیا تختی خناس تے بیا رستو کی تختی دا اللہ نو ملے خواہ نن خو موبیل تباکلو ټول د الله نوم اخله ذکر کوي تسبیح ځان سره والے ذکر کوي د الله نوم اخله درود شریف وایي لا اله الا الله وایي شیطان نه بخلاص یې او دا شیطانان سو قسم دي دوا من الجنه والناس واه واه یو د پیری د ذات نه لري د ابلیس او د بچی د دې نیکه پیریو والجان خلقناه من قبل من نار السموم د پیری د ذات نه او یو دا انسان دا ذات نا شیطان دے گورے دا انسان دا ذات نا کمیا ہوئی دا دو کسا جی جنگئی یأتی لہا اولائی بوجہن ولہا اولائی بوجہن دلتا یو سوئی اغتا بل سوئی یادو ساتے کم چی شیطان دی دو کسا ہو جنگول دا قیامت پر روز بے پتندی والی لگلی آیسم من رحمت اللہ دی دا خدای دا رحمت نمایوسا دے او چې په دوه ټکو څوک د بل په مرګ کې شریک شو په دوه ټکو نو دی با قیامت پر اوس په تندي به لیکلي آیسم من الله د شیطان تامو چې مرګ خو بل وکړه داغه چې څومره ګناه شو دی وسره سر کې شریک دی او حضور پاک فرمای دغه شیطان چې دا یو ته یو سو بل ته بل سوی
من کان ذا وجهین فی الدنیا کان له یوم القیامت لسان من نار دا قیامت به پرز به پخلو کې دا اور جبتاویږي نه لا يدخل الجنة قطات اے نمامن جو غلخور بالا جنت تدی چه اڑا بیگی نمارونو مختصر ترجمه می درتا ہوں اخیری بس یو خبرتوں نو بیا با بس کم ادا چه مولانا عزیز الرحمن سے بیا دا خالی پر ترجمه شروع کئی نو ٹول با پاکی شرکت کوئے کوئے بکن انشاءاللہ یہ سمر مرگری یہ ٹول والا نازے گور یو خیدہ برکت دے یہ دا قرآن مقصد دا دا اللہ یو خط دے ممتاز والا راغلی دے نو چے خط تالا زوی اپلا رو دیگی نو دا غیب پا مقصد بدان پہ ہے کبانا پہ نو دا پہ قیامت پر بخدے تپوس کے دیم دا مرقات کے حدیث تی ملالی قاری رونے کتاب العلم کے یہ سوک دا علم پا طلب کے پخپل کٹ خودی کے مرشو نو خدے پاک بدا شہادت تجرور نو کتا ترجمہ شروع پر دین الوی علم نشتا او خپل کٹ کے مرشو دا شہادت تجربہ خدے در اور درېما معاونا مرقات کے ملالی قاری او حدیث روڑے دے کتاب العلم کے یہ سوک یو ساعت لفظ دے ساعت دیر معمولی بھی زبط گینٹا والم یو گینٹا یہ سوک چاہتا دین و خیاز دکی دا قرآن نلوی علم بلکم دے دا دے یو گینٹے پا برکت گورے حدیث کے ساعت لے زمات گینٹا واغشتا دا دے یو گینٹے پا برکت بطال اخدے دے خودون کے وریدون کے لا دا سلی رشتو گینٹو قبول شوے نفل عبادت ثواب ورکی نٹول بشرکت کوئے خواہ دا خدای اگر پورا تفسیر خودیر گران دے خو بلا علوم غوانو خو سنا سخو بزدکے کر سا مسائل بزدکے سا الفاظ بزدکے لکا اس ما دا دو صورتونو تفسیر ہوئے نو کہ پورا الفاظ مانا چانیز دکڑے نو صدا دین خبر خطاس دکڑے کر نو قرآن سر پل لگاو پیدا کے پل تعلق پیدا کے پخپلا و پخپلو بچو دا قرآن تفسیرو کے او دے علماء تنبیم چے پخپلو خپل جماعتونو کے دا قرآن شریف درسونو شروع کے لس منٹا پینزل لس منٹا کاوے خو کاوے او تاسو تنبیم کہ دو لسلیرش گینٹے دا دنیا خپل کار کاوے نو یو نیمہ گینٹا دا خدای قرآن لور جون کے رزق مال کے مبرکتی دیم پا دی بچو قرآن حفظ کے حافظان کے او بل بچو باندے علم ہو کے علم یو بچے عالم کے تاسو سر خوشو کر دے پوت مانزو کے دیر مدرسی دی او غٹ مدرسہ جامعہ نعمانیہ تاسو سر خواہ کے پرتد بچو باندے علم کے بچی عالمان کے دا دنیا جن تیرے دو والا دے مال غلرت جوڑ کے دا بچو یہ تا قبر کے پروتے او دا غی ثوابون در رسی گی نو اللہ پاک جستا سدا دا خدا دا قبول کی دا خید محنت وصلاس کی ہاں جا ختمہ نہ کری صحیح ہے صحیح